بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سورة کہف 14 نمبر آیات تے او 15 سفارہ دا. مخی دا اصحاب کہفو عاجزی ذکر کرا چی دا وطن زوانان ہو او دا بت پرستین بائیکاٹو کو او انتہائی کو مشکلاتو کیو زکه د لوی جابر بادشاہ د حکم نه انکار کول دا د خودکشي مترادف دي. او چې کله د کور نه راوتل نو الله ته عاجزي وکړه وای ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے الله موږ د خپل طرف نه کلکواله را نصیب کا، وهيئ لنا من امرنا رشدا، اے الله دا کم قدم چې موږ اوچت کړی دی په دې کې موږ کامیابی راکړي او زموږ حفاظت نصیب کړي. نو لاړل رقیم خار ته، هلته کې یو غر و، په غار کې یو غار دی، هغې ته وردن نه شول او په غار کې دن نه دي. د دې نه د هغوی مزید حال ذکر کوي. خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نحن نقص علیکا، مونگا بیانو پتا باندے پیغمبران نبأهم خبر ددوی بالحق پرشچا باندے. زکر نبی علیہ السلام نے تپوس شو او دا تپوس تے دا اہل کتابو دا عیسائیان و ملیانو د مکی د مشرکانو په جبه باندې کړو وی کده ځان ته پیغمبر وای نو دې دا خبره مونږ ته وکړي چې په سوق کې سلوانان د خپل بادشاہ نه تختیدلیو او په غر کې پناه غستې و دا غوي حال دې مونږ ته بیان کړی شي. نو کتا تاسو ته دا غوي حال به قصه بیان کړه نو مونږ به پوه شو چې دې الله پیغمبر دې دا تعالی د وحی په ذریعہ ویلی ده. نو د نبی علیہ السلام نه سوال شوی و چې موږ ته د اصحاب کهف حال بیان کته پیغمبري. نو الله رب کریم ته د هغوی حال د وحی په ذریعہ بیانوي. نحن نقص علیک، مونږه بیانو پتا باندې پیغمبران نبأهم خبر د اصحاب کهف بالحق بالکل فرشتہ. د اصحاب کهف دا قصه دا دروغ نه دي. انهم بشکدوی فتیتن زوانانو، د توحید مسله او د دین کار چې ځوان په کوم احسن طریقه کولای شي نو داسې زنانه او بوډا نشي کولای. دا کار د دین مهنت د دین منډه ترړه حال زله د ځوانانو کار دی او په ځواني کې داخل کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي د ځواني یو او د بوډاتوب سل منځونه برابر دي. یو نوجوان چې را پاسي او په اخلاص باندې توبه وباسي چې یا الله زما توبه ده، سلوي خورز پورې الله د مشرق نه تر مغرب پورې د ګلانګارو قبرونو عذابونه چوتي. دا د یو نوجوان د توبې فضیلت ده. نوجوان د الله په دربار کې څومره مقام او مرتبه لري د دې حدیث نه اندازه واخلئ. د دین کار د ځوانانو کار د اصحاب کهف ځوانانو. قرآن وی انهم بشکدوی فتیتن زوانانو آمنو ایمان راوړو بربهم فخپل رب باندې وزدناهم هدا او مونږ زیات کړو دی لره په هدایت کې وربتنا امونږ کلکواله راوسته والا قلوبهم پزړونو د دوی باندې
اذ قامو کلا چې دی ودریدل د بادشاہ په مخ کې فقالو دی اویل ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو او د ځمکې دی د قیانوس بادشاہ چې حالات واغستل چا ورته وی په دې رعیت کې او په دې قریبي خلکو کې ستا مقربینو کې هم داسې خلک شته چې هغه بت پرستی نه مني او د عیسی علی السلام په تعلیمات باندې ایمان راوړی دی د دې د ښکارا کولو د فارا هغه هر یو تن برازي او بت ته سجده کوي نو اول د خپل کمانډرانو او د وزیرانو شروع وکړه چې شروع وکړه نو یو یو پکې انکار کوي نو د وطن ځوانان برابر شو د بادشاہ په مخ کې ودرېدل فقالوا وی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو او د ځمکې دی لن ندعو من نرى مدد کو من دونه سوا د الله نا الہن بل معبود لقد قلنا کچرت مونږ داسې وکړل لقد قلنا یقینا ویلې به مونږ اذن په دغه وخت کې شاتتا خبره د ګناه د حد نه تیروتون کې خبره کومه د الله نه علاوه د بل چا ته سرخ کته کو دا به مونږ لوی د ګناه کار کړي مونږ داسې نه کوو ها اولا ای ولی نه کوي دا دومره قوم چې بوتان ته سجده کوي دا په غلطه دي نو اول هغه د خپل توحید عقیده سرګند کړه و سرد وګ په شرک باندې ها اولا دا قوم ها اولا دا خلق قومنا قوم زمون دي دین معلومه دا شو چې اصحاب کاف د دې قوم لولي وزیران لولوی ملکانان خلقو ځکه دا قوم سرپرستو وای ها اولای دا خلق قومنا قوم زمونږ دې اتخذو دیونی ولدی من دونه الہتن سوا د الله نه نور خدایان لولا یاتون علیہم ولدیون پیش کئ پدې خدایانو باطلو خدایانو باندې بسلطان دلیل بین خکارا فمن اظلم سوق دے غټ ظالم ممن دا اغه چانه افترا علی الله کذبا چاغه جوړې په الله پورې دروغ دای اوې بادشاہ ورته وی نادان یې په هنشوي یو سورې سوچ مطالعه یعنی د سوچ فکر د مهلت مقدر کومه لاړ شي سوچ او فکر وکي کې دې شی به خپل دعوه باندې ستومان شي هغه چې لاړل او راجم شول وی بادشاہ خو مدري ورځې بعد پریدینو یا خو موږ د خپل خبرې نه اوړو او یا خو زمونږه باقاعده قتل عام کیږي وی سم مشوره کو یو وی مرد تیارم خدای الله د عبادت نه ناوړم بوت سجده نه کوم نو دیو کله کو فیصله وکړه و اذ اعتزلتموهم او هر کله چې دیو جدا شول د دې قوم نه وما يعبدون الا الله د دې خپل قوم نه ولې جدا شول د هجرت د الله لري ولې خپل کړه د دې خپل قوم او د خپل منصب نه دا ډډ ولې وکړه زکا وما يعبدون دیو بندگی نه کوله الا الله مگر خاص د الله نه کوم انسان چې د الله عبادت کوي دنیا اغله تکلیفونه ور کوي مصیبتونو سره د مخ کیږي یو لاک سلیل سره پیغمبران د یو الله توحید را مدد کوو خپل قوم نه دی پرې خو دي او چې کله فتا باندې خیرونه برکتونه ګلونه در باندې شیندل کیږي نو په هشه چې د الله نه لري علماء کرام ذکر کوي چې کوم ځکه یو عالم مسله د توحید بیانې رد منکرات کوي او د مخالفت نه کوي نو دې په هشه چې عمل می الله تقبل نه دی دا د تکلیفونو د الله رچ سمره دا د هر داعی د حق یو انسان د دین کار کوي د لازم تکلیف ورکوي شي زکه ته په قوم باندې رد کې د قوم په منکرات باندې برت کې او قوم بدنه برداشت کستا خلاف په خامخا پروپاګاندا راوچتيږي نو دیو جدا شول ولې جدا شول دیو د دې بوتانو عبادت ته جوړ نو و اذا اعتزلتموهم کلا چې دیو جدا شول دا غوینا
وما يعبدون او دیو بندگی نه کولا الا الله مگر خاص د الله فاو نو پناه واغستا ال الكهف غار ترا بغار کی فنا واغستا ينشر لكم ډیر پاخه بدر کی تاسو لرا ينشر لكم پراخه کی تاسو لرا ربکم رب تاسو من رحمته دخل مهربانینا ويهيئ لكم او آسان بکری تاسو د پارا من امرکم دخل حکم نامر فقن ډیر فائدې او زید آرام غار توردن نشول د دینه معلومه ده شو مفسرین کرام ذکر کوي کوم انسان چې په دنیا پورې اختوي په لوی فتنو کې باخته کیږي اصحاب کاف ته وګوره د فتنو نه ځان بچ کو لوی فتنه په مقدس مکه باندې د غیر الله عبادت او تعظیم دي هغه د فتنو نه ځان لډړه وکړه نو الله تعالی ولا لوی خوشالیان ورکړي او داغه مصیبتونه په امن باندې وساتل د دې وجنه زمونږه شریعت مطهره مسلمانانو صدا حکم کړی دی چې کله فتنې را ډېرې شي نو تنهایی بهتره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مبارک وی فتنې په آخر وخت کې دا سره ډېرې شي چې ناس انسان به د ولاړ انسان نه غوري او دغه رنګ تدون کې انسان دا ولاړ انسان به غوري د تدون کې انسان نه او دا تدون کې انسان به غوري د منډوهون کې انسان نه یعنی چې څومره دا انسان د دنیا په حال ځلو کې اختوي دومره بده د فتنو کې زیات اخته کیږي او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا هم او فرمایل وی چې کله هم پتا سو کې داسې فتنې سرګند شوي نو تاسو به د خپل کار سره کار ساتي که اوخان والدن د خپل اوخان سره د میلاو شي د خپل اوخان سره د کار ساتي ګړو بيزو والدن د خپل ګړو بيزو سره دی اخته شي دا غوي کې ځان مصروف ساتي او چې کوم زمیندار د زمکه والدن د خپل زمکه سره د سشي پیوس شي او دې تر دې توجه نه کوي نو صحابي پاسه یا رسول الله چې دا چا ګړي او بيزي او زمکه نه دی به سجل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل دې خپل تور را واخلي او داغه دار په ګټو باندې پس کی څه مطلب ده یعنی د سره چې کوم تور داغه وخت دا بهترین اصلحه وا دې د خپل تور دادار په ګټو باندې اوه چې پس شي اسی نه چې د دې تور په وجه باندې د په شر شاتر او جګړه او فتنو کې اخته نشي ځکه دومره فتنې به شروع شي لکه نن سبا دومره تویم نن سبا چې د انسان کاروبار نه یو انسان مصروفیات نه نو د خپل اصلحه په ګټه باندې وچکړي ځکه د دې حالات طرف تلان شي چې دا اصلحه به د فلوی فتنو کې اخته کیږي زمارون نن سبا هر کله کې هر روزانه دویم او دریم تر وجلې کیږي په معمولی خبر باندې ځکه د هر چا هر سړی په فتنو کې اخته ده په معمولی خبر باندې تماچا کلاشن کو بوټ کوي او د دماغ په الودي او یا ذاتي کله چې انسان اصلحه راوچته کړي او په دې باندې بوډ وهاله ده د خامخا یو تن قبر ته رسول دي په تماچا او په اصلحه چې بوډ واله شي دا په غیر د مرګ نه به سړیږي نو د دې وجنه صحابي پیغمبر علیه السلام صحابي ته وی چې کله ستا مصروفیات نه ستا ساروی نه ستا مصروفیات نه نو خپل تور دې ماته کا اسنه چې ته دې فوجا باندې په فتنو کې اخته نشي نن سبا وګوره څنګه فتنې دي په معمولی خبرو په دې قبل کې په دې مخورو کې په یوې کړکۍ باندې سړی لاړ مرش په دې پوری وډی ګرام علاقه باندې دورونه ولګېدل په کور کې وران شول او په دې په کور کې دیوال وو یو وی د شپږین چې دیوال اخوا کې یو د شپږین چې دیوال دی پکا باغې باندې وران شول هغه کور وس هم پروت درې خدي په کونډې شوې او درې تنه په څه شول دا فتنې دي کنه کور کې اصلحه د دې لپاره نه ده چې ته په خپل رور باندې راواخلې او چته کې اوس په دماغ ولوزما اوس په داسې چلو نن سبا په معمولی خبرو باندې نو د فتنو نه بهترین د بچان سره چې خپل اصلحه ماته کا ختمه کا ځان لرته دا نبی رسول الله صحابه ته فرمایلی ځکه مونږ چې کله خفوش مسلمانانو مونږ چرته مونږ یې سازادو یره جمعو بازار ته لړ شو بازارونو د فتنو جړه ده
علماء کرام ذکر کوي چې کله خفش او د سیل د لپاره غر طرف ته زور کوي. غر کې استقامت ده، غر کې سکون ده، غر کې خوشحالي ده، غر کې بلندی ده. نو غر طرف ته خېده مستحسب آزادی چې بازار طرف ته لاړ شي بد نظری بدنه کیږي، شر شاتار کې واقع کیږي، بغض حسد کې نه وځد کې کم از کم یو سړی که ته چا سره شر نه کوي تا سره خلک ګډي مګي. نو بازارونو د فتنو ځای دی چې کله د نهم کیږي او خفه شي دی بر د غر طرف ته چکر لګوي پر سکون ماحول. مدرسه ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر دور چې کله راشي انسان په فتنو کې اخته شي، بهترین انسان هغه دی چې ګډه بيزي او سړی او د غرونو په سرونو کې تنهایی اوسېږي. دا بهترین انسان دی. صحابه کرامو په فتنو کې اخته شي، هجرت وکړه، الله کامیاب کړل. دا موته د قران د غوې د فتنو نه چې تختې تنهایی اختیار کړه. حدیث شریف کې راځي محبوب علیه السلام فرمایي الوحدة خیر من جلیس السوء، د ناکاره مجلس نه تنهایی بهتره ده. والجلیس الصالح خیر من الوحدة، نیک مجلس دا بهتر ده تنهایی نه. نن تا ته نیک مجلس نه ملويږي ته تنها اوسېږي ډېر به کامیاب یې. ځکه مجلسونه نن سبا د ګناهونو دي. ورپسې وتر الشمس او طاب لدون ور اذا طلعت، کله چې براختو تظاهرن اوریدو بان کهبهم د غار د دوینا ذات الیمین خی طرفتا و اذا غربت او کله چې بپریوتو تقرضهم نو پریوه خودل دوی لرا ذات الشمالی گس طرفتا. مطلب دا سحر چې بنور راختو په دې وسیله نه لګیدا، مازیګر چې بنور راوتونو په دې باندې بداګه تراتم نو دیو ته د شپې او د ورځې پته نه لګیږي. دا چې الله د انور راخېجو پرې واسو وهم فی فجوه او دیو باغ کولا میدان کې منه د دې غارنا فجوتين دا چې د مکمل یو هموار تعالی غوندي چی. ځکه چې کله انسان په مټاک ځای سملی نو د ډېر خوږي په دې غار کې دا چې هموار غوندي دیو دا ټول پاره کې پراتو چې دیو اوړي چې دیو دا ګټي دا مټاک موړې د دیو دا وجودونه نه خوږي. نو دیو په دې غار کې په داسې ځای کې پراتو چې هغه بالکل د کټ په شان ته هموار دی. وهم فی فجوه او دیو په هموار ځای کې منه د دې غار نام ذالک من آیات الله، دا حال د نخو د الله نه دی. اصحاب کهف 309 کاله په غار کې او د ژوندۍ ساتل، دا د الله د قدرتونو د نخو نه دي. ذالک من آیات الله، دا حال د دې د اصحاب کهف من آیات الله د نخو د قدرت د الله نه دی. من يهد الله چاله چې په هدایت کې الله فهو المهتد، نو دغه د هدایت والا. ومن يضلل او چاله چې بلار کې الله فلن تجد له هیڅ ربط بیانم می هغه د پاره ولی یندوس مرشدن لار خودن کې